رسول ویلے دے علم آغا دے چی آغا صحابہ کرام ویلے دے کم شے چی قرآن کی نشتا کم چی رسول اللہ سلام ننے ثابت کم چی صحابو ننے ثابت ٹک دا معلومات دی لیکن آغا علم ندے چی تپ اخلاص شے تالا دا غیپس دکڑ باندے ثواب ملاوشی تالا دا غیپ ویلو باندے ثواب ملاوشی تالا دا غیپ خودلو باندے ثواب ملاوشی تالا پا غیپ باندے پا عمل کولو باندے ثواب ملاوشی تالا پا یو حرف باندے اجرو نیکی ملاوشی دا قرآن دے چی امام الانبیاء فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف چاچے یو حرف دا اللہ پاک دا کلام اولستا دا کتاب اولستا یو نیکی اللہ پاک غلط دے ورکی دمرا میربانا اللہ دے چی یو نیکی دے اکڑنو والحسنت بعشر امثالها یو نیکی در لا یو پلس باندے لکی قرآن نم ثابت من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها چاچی یو نیکی اکڑا یو نیکی راوڑلا دلبا دا آغی پا مثل باندے لس نیکی ملاویگی لس بدلی ملاویگی یو پا لس شو اللہ اللہ نو یو حرب دا اللہ دا کتاب دے اولستا نو یو نیکی یو نبل کے لس نیکی استاد پارشوی یو پا لس بانے شوا بیاوی چلا اقولو الف لام میم حرفن زنویم چگنے الف لام میم طول یو حرب دے الف جدا حرف دے لام جدا حرف دے میم جدا حرف دے نفیو الف لام میم ویلو باندے تا تا دیرش نے کئی ملاو شوے نو چو قرآن خلاصوے نو سمرہ نے کئی با ملاو شوے دا دا شریعت دا علم چے دے آغا علم دے ویلی ثواب دے اوریدل ثواب دے نظر اللہ امران سمع مقالتی فحفظها وأداها كما سمعها اور بعض روایتوں کی نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى له من سامع او كما قال امام الانبیاء اللہ دے اغسڑے تر تازہ کی آغا انسان دی اللہ پاک تر و تازہ کی چی آغا زما خبر واوریدا یاد اکڑا زان سے محفوظ اکڑا بیائی مخ کی نورو تا ورسولا نورو تے بیان کڑا دیر کرتے چی دے یو سڑے چی آغا تس دا خبر ورسولی شی آغا دا دیر سون کی نا دیر مقصد داغی نا حاصل کی دیر استنباد تیو کی دیر استخراج دا مسائل تیو کی دیر مقصد تے حاصل کی ہوشوی امام الانبیاء غی کستا دعاگانی غختلی دی سوک چی احادیث دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تبیانی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ پاک دے زما پا خلفاؤ بانی رحمو کی چاہو تو استا خلفاء سوک دی ویاغا خلق زما خلیفہ گاندی چی زما حدیث دکی و نور تبیانی ہوشوی آغا علم چی دا غیز دا کول ثواب قرآن و حدیث خودل ثواب عمل کول پہ ثواب آغا علم دا شریعت دے علم دا قرآن و دا حدیث دے اللہ دے علم سر زمانگا استاس و نسبت و تعلق پیدا کی دا وجد چی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی کل العلوم سوى القرآن مشغلتون كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين فالعلم ما كان فيه قال حدثنا فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين
کل العلوم سوى القرآن مشغلتن، ټول علوم د قرآن نه بغیر دا شغل دے، گپ شپ دے، اس خیر و پیدا پکی دا آخرت نشتا. الا الحدیث و الا الفقه فی الدین و الا الفقه فی الدین، قرآن علم او دا حدیث علم او دا فقه علم. قرآن چه دے دا متن دے، احادیث دا قرآن کریم تشریح دا. بعض خلق منکر حدیثی، احادیث نہ منی. علماء کرام فرمائی منکر حدیث دا پا حقیقت کی منکر قرآن دے. منکر حدیث دا منکر قرآن دے. منکر قرآن کافر، نو دا صحیح احادیث و منکر آغاوم کافر. کم سڑے چھ قرآن حدیث نمانی دے قرآنم نمانی، کم سڑے چھ حدیث نمانی دے پا قرآن نشی پوئے دے. زکا دا قرآن دا پہم دا پارا اصول دی زمنگ مشایخ زمنگ اکابرین آغا دا درس پہ ابتدا کے بیانی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل، قرطبی ټولو تفاسیر لکلی دی. ابن کثیر دیر مزدار لکلی. دا قرآن دا درس و دا تدریس دا تفسیر سلور اصول دی. اول تفسیر دا قرآن دے پا قرآن باندے، دا بہترین تفسیر دے دا قرآن، تفسیر القرآن بالقرآن. یو کہ ایت مشکل شنو داغی نظیر بل کہ اگورا مسئلہ بے حل کری. دویم تفسیر دا قرآن دے پا احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے. چې د قرآن تفسیر ګورې نو نبی علیہ السلام حدیث چې کم تفسیر کړی دی نو هغه دویم نمبر. تفسیر القرآن بالقرآن در تملاو نشي، بیا به تفسیر د قرآن کې په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې ته احادیث نه منې، ته منکر حدیث، نو ته به د قرآن تفسیر په څه شي کې رضان نه به کې. دریم نمبر کې ولی تفسیر د قرآن په احادیثو ولی دی؟ ځکه قرآن نازل شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه د ارچانه په قرآن خپوی دا هغه چې کم تفسیر په حدیث کې کړی دی نو هغه بهتر تفسیر دی. دریم نمبر کې تفسیر د قرآن دی په اقوالو د صحابه باندې، ځکه هغه برای راست شاګردانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې د نبی علیہ السلام نه قرآن ډېر ښه زده کړو. که یې کم ملاو نشي یا تا ونه لیده نو بیا تفسیر د قرآن دی په اقوالو د تابعینو مفسرینو باندې. پوه شوې؟ نو نه به خطا کېږي. چې دې اصولو باندې نه چلیږي نو ټول تفسیر د قرآن به غلط کړي. د دې وجې نه بدعتیان په غلطه ځکه دي چې هغوی دې اصولو نه خبر نه دي او نه پې چلیږي. نو چې کم سړی حدیث نه مني نو دی په حقیقت کې قرآن نه مني، بلکې قرآن اجمال، حدیث چې کم دی نو هغه د قرآن تفسیر او تشریح ده، وضاحت دی. قرآن کې الله وایي اقیموا الصلاة، منځ کوئ. نو ته به منځ څنګه کې؟ د هغې تفسیر او د هغې وضاحت هغه په احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی چې څو رکعاته دي، څو ټیمه مونځ دی. 5 صلوات افترضهن الله، 5 ټیمه مونځ دی چې الله پاک فرض کړی دی. دا وضاحت حدیث کې دی. دا وضاحت په حدیث کې دی. د 100 ټیم نه 100 ټیمه پورې مونځ دی. نو امنی جبریل، امام الانبیاء و امال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام امامتی را کړی وه. اول ورځ امامتی اول وخت کې وه، دویم ورځ امامتی آخر وخت کې وه. او ما ته وایي چې د دې دواړو وختونو په مابین کې ستا او ستا د امت د منځ وخت دی، دې کې به منځ کوئ. نو دا چې ته په حدیث نه منې نو ته به د اوقات څنګه معلومې؟ د دې وجې نه منکر حدیث چې دی د هغې مونځ نشته. د منکر حدیث مونځ نه یي، د هغې مونځ دا دی چې هغه وایي صلات په معنی د دعا باندې دی، بس دعا د الله نه وغواړه، څه ټیم چې غواړې نو بس تا مونځ شوی دی، خلاصه ده خبره. هغه وایي صلات په معنی د دعا ده. او یو منکر حدیث وایي دا مونځ خو ځان له شرک دی، نعوذ بالله. ولی؟ وایي تاسو وایي الله اکبر، نو چې ته وایي الله اکبر نو چې تا الله اکبر که نو دا معنی د الله پاک ډېر لوی د اسم تفضیل صیغه ده. نو واړه واړه خدایان معلوم شو چې واړه خدایان شته، خو الله پاک لوی دی، نعوذ بالله. الله اکبر من کل شیء، الله د هر شي نه لوی دی. پوه شوئ؟
الله اکبر. څوک چې منکر حدیثی هغه منکر قرآن، منکر قرآن کافر، منکر حدیث هم کافر. قرآن کې الله وی چې وآتوا الزکات، زکات ورکوي. نو منکر حدیث هغه زکات نه ورکوي، او بس زکات معنی نفس پاکواله، بس ځان پاک ساتل، پاک ساتي سم مکوا. نه نه، مال نه زکات ورکول دا د احادیثو نه ثابت دی. احادیثو کې وضاحت شته چې د غوا نه به څومره ورکې، د اوښانو نه به څومره ورکې، د ګډو بیزو نه به څومره ورکې، د فصل نه به څومره عشر او نصف عشر ورکې. دا په احادیثو کې وضاحت شته. قرآن وی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. دا غي وضاحت په حدیثو کې ده چې حج به څنګه کې، دا غي ټوله طریقه حدیثو کې ده. بهرحال د شریعت د ار حکم د قرآن د حکم تفصیل چې ده هغه په حدیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ده. الله پاک وی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و اے نبی کچرت تاسو مینا کول غواړی الله سره، فاتبعونی زما تابعداریو کوي، یحببکم الله، الله رب العزت بتاو سره مینو محبتو کې. داسې نه وای چې فاتبعوا القرآن، یواز قرآن پس روان شه، نبی ممنا، د نبی حدیث ممنا. نه، فاتبعونی زما تابعداریو کوي، نو الله بتاو سره مینو کې. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول وی د کوم شي چې تاسو ته نبی حکم کوي نو پاغه باندې عمل کوئ، څه شي نه چې تاسو منې کوي نو دا غي نه منه شئ. الله الله. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل وی چې د الله پیغمبر لعنت ویلې دی پاغه خزه باندې چې هغه خال لګي، او پاغه خزه چې کومه خزه ولا خال لګي، پاغه خزه چې هغه د خپل ویختو سره نور ویخته یو ځای کوي، او پاغه خزه باندې چې کومه خزه ولا دا ویخته یو ځای کوي. یو خزه ورته رااله، ورته وی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته چې کم دینو په دې خزه باندې لعنت وای، دا کم ځای نه وای. هغه وی څنګه به زه لعنت نه وایم پاغه چا چې په چا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې دی، او هغه په قرآن کې موجود دی. هغه خزه ورته وی چې ابن مسعود د دې دواړو کانټو قایو تر مابین چې کم قرآن دی دا خو ټول ما لسته دی، لیکن په دې قرآن کې خو ما دا لعنت چرته نه دی لیدلی، دا خبره چرته نه دی لیدلی. حضرت ابن مسعود ورته وی لو قرأتیه لوجدته، کچرته تا په صحیح طریقې باندې لسته وی نو تا به پکې دا خبره منتلی وه، تا سم غور سره نه دی لستلی. بیا ورته وی تا قرآن کې دا آیت ویلی دی که نه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دا دی ویلی، هغه وی او دا می لسته دی. نو نبی علیہ السلام لعنت ویلی دی پاغه خزه چې هغه خال لګی، او پاغه خزه چې هغه ولا لګی، پاغه خزه چې ویخته د نورو خزو د خپل ویختو سره یو ځای کوي، او څوک چې ولا یو ځای کوي. او د الله پاک وی چې وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. چې د کوم شي تاسو ته نبی حکم کوي نو پاغه عملو کوي، او د سنم چې منې کوي نو دا غي نه منشي. نو پیغمبر د دې خزو باندې لعنت ویلې، د خال نه منع کړي نو ته ولې نه منې کېږي؟ هغه بس اوس پوه شو. امام شافعی رحمت الله علیه یو ځلوی مانه تپوس کوي، او زه بدله د هغې جواب د قرآن نه در کوم. پوه شوې؟ چا ته تپوس وکړه چې یو سړی په حالت احرام کې دی او مچې یې مړه کړه، نو د هغې حکم سره جواب راکړه، قرآن نه جواب راکړه. امام شافعی رحمت الله علیه ورته وی قرآن نه جواب درکم. ویاو وی الله پاک په قرآن کې وی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
الله وایي چې د کم شي حکم نبی کوي په هغې عمل وکئ، د کم نه چې تاسو منې کوئ نو د هغې نه منع شئ. او بیا ورته وایي چې امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي فاقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، زمانه رستو پاغی کسانو پس روان شئی چې زمانه بعد دی، ابو بکر دی او عمر دی، زمانه رستو بد دی تابعداری کوي. او بیا وی عمر رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی، هغه نه دا خبره ثابت ده چې هغه نه تپوس شوی دی یو سړی په حالت احرام کې مچې مړه کي نو دم پېشتاو کنه، نو هغه وی چې دم پې نشته. وی دا مې د قرآن نه جواب ده، ځکه چې قرآن کې الله وی چې نبی د کوم شي حکم کوي عمل پې کوئ، څه نه منې کوي د هغې نه منع شي. نبي ویلي دي زمانه رستو په عمر او ابو بکر پسې اقتدا کوئ، هغې خبره به منئ. حضرت عمر ویلي دي چې مچې په مرګ باندې احرام کې په سړي باندې دم نه واجبي. پوه شوې؟ نو منکر حدیث دا منکر قرآن دی. بهرحال خبره اوږده کېږي. علم څه شی دی؟ علم چې کم دی نو ما قال الله قال الرسول قال الصحابة هم اولو العرفان. ذکر امام شافعی رحمت الله علیه وی کل العلوم سوى القرآن مشغلة الا الحديث والا الفقه في الدين. طول علوم د قرآن نه بغیر یو شغل دی مگر دا حدیث و علم او د فقه علم. قرآن حدیث فقه ولی فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. علم خو هغه دی چې پای کې دا خبره چې سړی وی راوی وی حدثنا پلانی موږ ته حدیث بیان کړي په یو خبره باندې شرعي دلیل موجودی، او چې دا نه نو دا خو د شیطان هغه وسوسې دي، سړی د صحیح علم نه په دې باندې پاتې کیږي. نو اصل علم د قرآن او د حدیث دی. علم د مال نه په ډېرو وجوهاتو باندې بهتر دی، خو چونکې ټیم ډېر مختصر دی ما وی زه به دا وضاحت کوم، خو هغه ټیم بیخي لږ دی. نو زه انشاءالله که موقع بیا به چېرته وضاحت کو او انشاءالله شیخ صاحب موجود دی، هغې به د مونځ نه بعد تفصیلي بیان کوي. د هغې نه مخکې باچا صاحب به انشاءالله د اخرنو صورتونو ترجمه او ختم کوي. نو زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم. د مشایخو په مخ کې خبرې کول بې ادبي ده. الله رب العزت دی اول ماته او بیا ټولو اوریدونکو ته د صحیح عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.